محترمو د نهم د محرم او د لسم په محرم باندې تاسو نه 4 رکعات نفل دا هیر نشي. په دې طریقه په دې ترتیب باندې تاسو 4 رکعات نفل وکئ. په دې نفل باندې محترمو الله پاک ډیر زیات دا خوشحالیږي. یاد ساتئ د دنیا کې چې څومره مسدي الله پاک به تاسو ته هر څیز دا درکړي. ستاسو به الله پاک حاجتونه پوره کړي. الله پاک به ستاسو تمام خواهشات دا پوره کړي. یاد ساتئ محترمو 4 رکعات نفل کو تاسو وکړل په نهم او په لسم د محرم باندې الله پاک به ستاسو تمام ګناهونه معاف کړي. څومره چې نعمتونه دي په دنیا کې د الله پاک به تاسو د خپلو نعمتونو کې محترمو دا به راګیر کړي. دومره نعمتونه به الله پاک تاسو له درکړي. محترمو محرم ډیره زیاته د برکت والا میاشت ده. محرم ډیره زیاته د عزت والا میاشت ده. او یاد ساتئ چې په اسلامي میاشتو کې لومبنۍ میاشت دا محترمو د محرم ده. د محرم چې کوم 10 ورځې دي دا ډیرې زیاتې د فضیلت دي، دا ډیرې زیاتې د عظمت دي. خو یاد ساتئ چې کومه 10مه ورځ ده د عاشورې دا ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته عظیم شانه ده. یو فضیلت محترمو د محرم دار د امام حسین رضی الله تعالی عنه د وجه هم دی. چیرې په دې میاشت کې امام حسین صاحب دا شهید شوی و. د هغې د وجه محترمو د دې میاشت عظمت د دې میاشت عزت دا ډیر زیات دی. خو د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د احادیثو نه هم معلومیږي چې دغه عاشورې دا ورځ دا ډیره زیاته بهترینه ده. او دغه رنګې محرم دا میاشت دا ډیره زیاته د فضیلت او ډیره زیاته د قدر ده. یاد ساتئ چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی چې کوم سړی روژه ونیسي په محرم کې او لسم په محرم باندې ونیسي الله پاک به د انسان ته د 1 کال ګناهونه دا معاف کړي. محترم یو ګناه هم ډېره شته چې الله پاک موږ ته معاف کوي، خو بیا هم الله پاک غفور رحیم دی، د 1 کال ګناهونه موږ او تاسو ته معاف کوي. ابن عباس صاحب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړو، یهودیانو به روژه نیوله د عاشورې. پیغمبر علیه السلام تپوس وکړي داسې دي؟ هغوی ورته وفرمیل چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام د فرعون د ظلم او ستم نه دا خلاص شوی دی، ځکه موږ دا روژه نیسو. نو بیا نبی کریم علیه السلام وفرمیل چې تاسو نه موږ موسی علیه السلام ته ډېر نږدې یو، نو موږ هم دا روژه نیسو. بیا صحابه کرامو فرمایل د الله رسول هغوی هم روژه نیسي، موږ هم نیسو، برابر شنو. بیا نبی کریم علیه السلام ورته فرمایل که کله زه ژوندی یم نو نهم او لسم تاریخ روژه به خامخا نیسو. نن محترمو نهم تاریخ د محرم دی او سبا لسم دی. کوشش محترمو وکړه چې توبه وباسئ، ځکه هلته کې د بني اسرائیلو توبه قبول شوې وه. توبې سره سره محترمو استغفار هم کوئ، ځکه چې په استغفار کې ډېرې زیاتې فایدې دي. الله پاک به هغه څه تاسو له درکړي چې ستاسو په ذهن کې محترمو دا نه وي. دغه رنګې په دغه ورځ باندې په خپل کور والا باندې خرچه کول، دغه رنګې کلي کې علاقه کې څونه غریبانان دي هغوی سره مرسته کول، ځکه یو سړی 1 درهم خرچه کړي الله پاک د 0 درهمو ثواب ورکوي وله، هغې بدل دا محترمو الله پاک ورکوي. د خپل وس مطابق په خپلوانو باندې، په رشته دارانو باندې، کلیوالو باندې، دغه رنګې کوروالو باندې خیرات کول، دغه رنګې هغوی باندې څه خرچه کول محترمو دغې ډېر زیات فضایل دي چې تمام کال به تاسو په سکون سره، آرام سره او سهولت سره به الله پاک تاسو ته رزق درکوي او تاسو به خوشحاله یې. محترمو ډېر زیات خاص نوافل دي او ډېر زیات ناشنا نوافل دي او د هغې برکتونه محترمو دا ډېر زیات دي. که تاسو په نهم او په لسم تاریخ دغه نوافل وکړل الله پاک به تاسو نه راضي شي. او یاد ساتئ چې دغه نوافل د الله پاک ډېر زیات خوښ دي. د هغې چې کوم نیت دی او کوم طریقه کار دی او کم صورتونه پکې وایو نو ویډیو مکمل وګورئ، انشاءالله العزیز مکمل ترتیب مکمل طریقه کار تاسو ته په دې ویډیو کې دا ښیم. محترم یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه کره راغلی، خو چې کله دواړو جهانو سردار مبارک راغلی او کېناسته، حضرت علی رضی الله تعالی عنه
د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس کوي وایي د الله رسول دا راته ووایه چې زه تا ته ګران یم او که نه تا ته فاطمه ګرانه ده تا ته فاطمه ګرانه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډېر ناشنا غوندې جواب وله ورکړو. ورته فرمایي چې علي ما ته خو فاطمه ستا نه ډېره ګرانه ده او دغه رنګې د فاطمې نه ما ته ته ډېر زیات ګران یې. نو دا جواب چې کله علي صاحب واورېدل ډېر زیات حیران شو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت دا نور محترمو دا پیدا شو او د هغې نه بعد دا خبره فاطمه او علي رضی الله تعالی عنه خپل منځ کې کوله. یو ځل فاطمه رضی الله تعالی عنها دا محترم خفه شوله او پلار کې استلاړه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د شکایت کې چې علي ما سره جګړه کړې ده په دې کې فوراً لاړې حضرت علي رضی الله تعالی عنه فوراً لاړې نبي کریم علیه صلات وسلام سره کېناسته او پیغمبر علیه السلام نصیحت کې لور ته چې لورې ګوره په قریشو کې د ټولو خلکو نه طاقتور سړی د علي صاحب بهترین اخلاق والا علي صاحب بهادر د علي صاحب زما نکاح ما ستا نکاح د هغه سره کړې ده علي صاحب سره ما ستا نکاح کړې ده ګوره لورې ګزاره کوه دا چل دی هغه چل دی د ښځو هون منځ کې هر قسمه خبره راځي. نو موږ معمولي خبره والو ولاړ شول ته مور پلار به زړه خورو نو اکثر خبره طلاق ته هم پکې ورسېږي. دا نصیحت چې کله علي صاحب واورېدو نو ډېر زیات خوشحاله شو. نو کور ته فاطمه رضی الله تعالی عنها راوستله. نبي کریم علیه صلات وسلام ته یې روغه وکړئ ځکه زما تاسو خوشحاله خوښ چې کله دوی کور ته راغلل سمدستو پس پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم راغلی چې راغلی او حضرت علي رضی الله تعالی عنه د ولیدو فاطمه صاحب یو ځای کټ کې ناستو نبي علیه السلام ورغلی دواړو منځ کې ایسته کېناستو دواړو منځ کې کېناستو خپل لاس یې ځای خور کو او د فاطمه لاس یې کېښودو د هغې د پاسه د علي صاحب لاس کېښودو بیا د هغې د پاسه خپل لاس یې کېښودو. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دواړو ته وکتل دواړو خندل. نبي کریم علیه صلات وسلام هم خوشحاله شو. د دې نه بعد محترمه فاطمه رضی الله تعالی عنها یو پیره بیماره شوله ډېره زیات. علي صاحب ته دا راته ووایه چې دا خو ما نه چېرته هم ډیمانډ نه دی کړی خو دا راته ووایه چې ستا څه خوښ دي. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې یاره نن مې انار ته زړه کېږي. علي رضی الله تعالی عنه لاړې د کور نه ووتو یو یهودي ته دروازه ووهله او هغه ته وایي چې به تا سره دیاړي وکړم او ته ماله مقابله کې بدله کې انار به راکړې. هغه ورته ما څه انار نشته. ښځې د کور نه اواز ورکړو چې انار کور کې یو شته دی ما سنبال کړی دی. نو چې کله هغه انار یې راوړو کور ته او فاطمه رضی الله تعالی عنها یې څنګه ورکړو په دې کې سایل راغلی اواز یې وکړو چې یاره د خوراک سره راکړه. هغه انار فاطمه رضی الله تعالی عنها راواغسته او دقه سایل یې ورکړو. چې کله یې ورکوله نو په خپله محترمو لږه تېره کړه خو بل یې موړ کړو. موږ څه کوو موږ په خپله دومره ماړه شو چې د ماښام لپاره هم کېدو د سبا لپاره هم کېدو د بل سبا لپاره هم کېدو او که سایل راشي د هغه لپاره موږ سره هېڅ هم نشته دی. نو دغه سایل یې ورکړو بیا بل سړی راغلی ور یې ووهو انار یې راوړل 9 دانې انار راوړل. علي صاحب ور ووت وایي دا زما نه دي. وایي ولې؟ وایي ځکه چې ما یو انار دا صدقه کړی و الله پاک یو په 10 ورکوي دا خو نه دي یو یې جیب کې او دا والا الله پاک تعالی بدله دا پوره درکړه. محترمو دا هغه اهل بیت دا د حضرت امام حسین صاحب مور پلارو دا څه ښکلې زندګي دومره اعلی د محبت والا زندگی تیره کړې ده. الله پاک داسې محبت والا زندگی دا زموږ استادو هم نصیب کړي. دغه رنګه چې کله د نکاح خطبه ویله کېږي په دې کې دا وایي چې الله پاک د علي صاحب او د فاطمه رضی الله تعالی عنها چې څنګه محبت و هغه شانتې محبت د دوی واچوي. یو قسم لا مثالي محبت شو. نن چې محترمو که وظیفه ده نو 4 رکعاته نفل کول دي او په دې 4 رکعاتو نفلو کې به موږ کم صورتونه ووایو مکمل طریقه کار داسته وایم. خو لومبی د هغې نه مخکې نیت ته ډېر لازمي دی. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته نفل مونځ راکوم په دې ذروه په رضا د خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبې شریف په لور کړه الله اکبر 2 رکعاته به وکړي. چې کله تا 2 رکعاته وکړل او په دې یو رکعات کې د سورت فاتحې نه بعد به سورت الاخلاص وي 10 پیرې به وي
قل هو الله احد. دغه رنګې پر دویم رکعت کې هم قل هو الله احد سورة الاخلاص دا به لس پیرې وي. 2 رکعت برابر شو. چې کله د سلام وګرځو د سلام نه بعد به په خپل ځای کښېنې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا به 100 پیرې وي. بیا به د هغې نه بعد پاسې 2 رکعته نفل به دقه شانتې وکړې. په دواړو کې به سورة الاخلاص لس پیرې وي. او چې کله سات 2 رکعته را برابر شو نور مکمل 4 رکعته شو. د هغې نه بعد به درود شریف وي 21 پیرې. او بیا به د الله پاک نه دعا وکړي چې څه دعا ستا په زړه باندې کوم ارمان ستا په زړه باندې دغه دعا ته الله پاک ته وکړه. دغه دعا د الله پاک نه وغواړه. انشاءالله العزیز ستاسو به هر قسمه حاجت دا به الله پاک پوره کړي. ستاسو به هر قسمه مسله دا به الله پاک محترم دا پوره کړي. چې څومره هم څه دي انشاءالله العزیز مکمل په دغه ترتیب سره مکمل په دغه طریقه کار سره تاسو دغه وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز هر قسمه خواهشه او دغه رنګې هر قسم ارمان دا پوره کېږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.